نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام صدق الله العظيم. سورة بقرة دویمه پارا 204 آیت دی. په مخکې آیتونو کې مؤمنانو ته د کامیابی اصول او هغې کې هم عبادت د حج بیان شو چې په دغه حج کې مؤمنان د خپل مال قرباني هم ورکوي. اوس په دې آیتونو کې د مؤمنانو کامیابی چې خپل مال الله پاک د رضا دپاره خرڅ کړي د هغې کامیابي ذکر کړي. یا په مخکې آیتونو کې د مشرکانو یو غلط رسم بیان شو چې دې میدان د عرفات ته نزي ځان اوچت حسابوي. اوس په دې آیتونو کې د یو بل کافر ذکر کېږي چې ظاهرا مسلمان دی او باطن کې کافر دی. ظاهر کې د نبي علیہ السلام سره محبت ساتي، حقیقت کې دشمن دی. د آیت کریمه د یو چالاک منافق په باره کې نازل شو چې د هغه نوم اخنس ابن شریق. دا ډېر زیات چالاک و. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته به چې راغی، نبي علیہ السلام ته به ځان داسې کړو چې زه تاسو سره ډېر زیات محبت ساتم، او وی به چې زمونږ ډېره غټه خوش قسمتي ده چې تاسو مونږ ته پیغمبر راغلی او چې تاسو سره مونږ مجلس کې ناست یو، نو مونږ ته الله یاد او مونږ ستاسو په مجلس کې داسې خوشحاله یو لکه څنګه چې مایان په خپل ځای اوبو کې خوشحاله. او چې ستاسو د مجلس نه بهر لاړ شو، نو مونږ داسې خفه کېږو لکه مایع چې د اوبو نه بهر لاړ شي. او د دې سره به مضبوط قسمونه نبی علیہ السلام ته کول چې نبی علیہ السلام را باندې اعتماد وکړي. او کله به چې د نبی علیہ السلام د مجلس نه بهر لاړو، نو بیا به د مسلمانانو مالونو ته اورونه اچول، د مسلمانانو څاروي به یې قتل کول، هغې ته به یې تکلیف رسول. نو مخامخ یو څنګه او شاته بل څنګه. الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي بعضې په دې خلکو کې تا ته داسې خلک راځي چې ظاهرا تا سره ډېره مینه ساتي، حقیقت کې هغه ډېر زیات بېکاره سړي دي. هغه د مسلمانانو د مالونو او د مسلمانانو د فصلونو دشمن دي. او که کله دې منافق ته وویلي چې د الله نه ویرېږه، دا کار ولې کوې، نو دې نور هم په جذبه کې راشي او دغه فساد نور هم سیوا کړي. مسلمان شاندار چې کله دته وویل شي د الله نه ویریږه، نو دی به د الله نه ویریږي او دې کې یو غلط کار کوي، هغه به بل. او کله دې منافق حال دې منافق ته وویل شي د الله نه ویریږه، دې نور هم په جذبه او په غصه کې راشي او هغه کار نور هم په سختۍ د تاوان او د تکلیف شروع کړي. عمر فاروق رضی الله عنه ته چې کله چا وویل د الله نه ویریږه، هغه به فورا په ځمکه باندې خپل مخ راوړي د ډېرې یېرې له وجې. د دې منافق ځای به بیا سي چې دا دومره تکبر کوي او د مسلمانانو دشمني کوي. الله پاک فرمایي دی به جهنم ته ځي. بیا په دې خلکو کې بعضې خلک داسې دي چې هغوی د الله جل شانه د رضا دپاره خپل هر څه قربان کړي. لکه یو صحابي دی حضرت صہیب رومی رضی الله عنه مدینه طیبه هجرت کو
مشرکان وته خپل ټول هر سبب پرې علم تعالی اجازه درکړه دا ډېر مالدار تر دې چې خلک قیمتي کپڑے وي غیر ټول پرې خو دي او هجرت کو الله رب العالمین دا غو صفات کې د آیت کریمه نازل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد هذه خلق داسري چې د الله جل شانه د رضا لپاره خپل ټول هر څه قربان کړي چې الله رضا شي دا د صحابه کرامو حال دا صہیب رومی رضی الله عنه دا دروم او ډیر زیات چې صورت لحاظ سره ډیر زیات خېستو او مالدار هم ډیر زیات لیکن کله چې اسلام د پاره شروع بیا ډیر زیات قرباني ورکي تر دې چې خپل هر څه الله جل شانه د رضا لپاره قربان دا د مسلمانانو شان اوس دا مسلمان الله پاک د رضا لپاره خپل مال ورکي خپل ځان ورکي او واخلي دې الله پاک نه جنت ځان په الله خرج کی لکه قران کریم کې الله پاک فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله د مسلمانانو مالونه او نفسونه غشتري او بدل کې جنت ورکړي نو د مسلمان مال او د مسلمان جان اخیستون کې الله مشتری الله دې او خرڅون کې دا بدل دې خپل ځان ور خرڅ کړي نو دې کې مؤمن الناس من یشری بعد د خلق نه غسوب دي چې په الله ځان خرڅي ساخلی جنت دخل او یا یشری په خپل معنا په اخیستلو باندې بعد د خلق نه غسوب دي چې غزان واخلي په اعمال صالح حسنات د مصیبتونو نه د بچ کېدو لپاره اعمال صالحو کې ایمان وروړي دون اعمال د نیکی او کې چې د مصیبتونو نه ځان د عذابونو نه ځان وساتي دا داسې سوچ لري عذابونو په بدل کې د ځان واخیستو عذابونو نه ځان وساتي د مسلمان شان بداوی چې دی بد الله پاک د رضامندۍ لپاره خپل مال جان هر څه قرباني کوي او دا آیاتونه چې نازلېدل هغه وخت کې د دې اوریدونکي او عمل کوونکي د پیغمبر علیه السلام نه بعد صحابه هغه بچ څنګه ووریدو فورا بتیار دا پکې نو چې انتظار وکړو سوچ وکړو مشوره وکړو د صحابه کرامو کار د دینی اعمال په اړه کې د مشورې نو چې مشوره وکړو بیا وکړو نه بس فورا عمل ځکه الله رب العالمین په دنیا کې صحابه کرامو ته د جنت خوش خبره ورکړو هغه کار عمل په باب کې ډېر مخکې موږ چې کله د دنیا سکار کوو چا توای نو پټ کوو او چې کله د دین کار کوو نو څنګه ډېری مشورې وکړو کله پکې او سړی راته چې د پلاني کار پکې پاتې دي نو بیا بس چل هغه د نیکي کار پرې یره مشوره مراد نه غلا لکه مثال یو سړی یو مرګي ته چاوي چې یو چلیل تبلیغ کې لاړ شي یره زما کور کې مشوره وکړو کور کې یره زموږ په کور کې هغه دیوال ورزي بس یره مشوره را نغلا دیږي چې موږ بیا مشوره کوو ولې د دین کار صحابه کرام چې دي د اصحاب بابا چې موږ تاسو یادو دا صحابه د تراغلو د دین د تبلیغ لپاره او چې چا مو سره د دین تبلیغ نه منغي سره به jihad کو دلته یوازې تبلیغ غي نه کړی jihad د کافرانو سره کړی دي او بیا دلته شهیدان شوی دا خپل مرګ نه دی وفات شوی په مرګ د شهادت باندې دی وفات شوی او دې دا نه دي کړی چې موږ مشوره کوو چې دا ډېر وګت مزل دي او موږ سره خانم نشته او سنم نشته او کشته نشته او دا په دې لار باندې سمندرونه راځي او خرچم نشته یره بس پاتې بشو نه ناغي دې سونه کې ټال وټول نه کو او موږ مسلمانان نن ناکام ځکيو چې دینی کارونه کې موږ ته ډېر چلول پیدا کیږي د دنیا په کارونو کې موږ ډېر تکړه د دنیا کار چې موږ زوی تم نه وایو پټ کار
یاره کار دې چې وشي خو که د دین یو سیروزي دپاره لنډ مثال تبلیغ په اعمالو کې مثال آسان په نسبت د جهاد باندې جهاد د پاسه نه ځو که مثال جهاد د غشر کار د انګریزانو خلاف موږ نه کړو هغې د پاسه خو که مثال دا تبلیغ چې آسان دي ښه مزېدار لږ څه څو ورځې تېرې کړه واپس بیا راشه هغې کې موږ دومره مشورې کوو یاره ما ته اجازت مې نه ورشو یاره کور مې خوښېږي یاره ملګري خفه کېږي یاره مثال فلانې واده دی څومره چل ول په دیني اعمالو کې صحابه کرامو کې کمال و چې هغوی به څنګه دیني عمل واورېدو فورا به خپل عمل کې راوستل د دې وجې نه د نبي علیه السلام د احادیثو د حفاظت د صحابه کرامو یوه طریقه دا وه فورا عمل کول نو چې کله بیا صحابي ته چا وکړي چې نبي علیه السلام څنګه اودس کوو نو هغه بیا ما ته ګوره زه درته اودس کوم هغه به یاد کړی عمل کې به یې راوستو او موږ په زړه کې وي عمل کې مو نه وي لیکلي را سره وي خو په عمل کې نه وي د دې وجې موږ او تاسو ناکامۍ سره مخ الله پاک دې موږ او تاسو د صحابه کرام پشان په دین باندې عمل کوونکي جوړ کړي نو فرمایي ومن الناس من يعجبك او بعض د خلقنا غصب دي چې تا حیران کوي قوله دا غوینا فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ويشهد الله على ما في قلبه او دې گواه کې الله پاک په حال چې د پزړه کې دي منافق تا قسمونه کوي چې په زما زړه کې تا سره دومره محبت دی نبی علیہ السلام کې داسې وهو لد الخصام او حال دا چې دا سخترین جګړه مار دي مسلمانانو بد دشمن دي فاسي پیغمبر تا چې تا سره ډېر ملي وإذا تولى سعى في الأرض او هر کله چې دی واپس دی کوشش کوي پسمکه کې ليفسد فيها چې فساد کی پسمکه کې ويهلك الحرث والنسل او هلاك د مسلمانانو پسونو د مسلمانانو صاحب الله لا يحب الفساد والله پاک من نساتی فساد یا نسا وإذا قيل له اتق الله او کله چې د توبې شي الله نه ویریږي اخذت العزه بالاثم او چکی دلرا راتیس کی دلرا د تکبر په ګناه باندې فحسبه جهنم پستکانه د جهنم دا ولبئس المهاد او دا ډېر بد ځای د ورتلو دي ومن الناس بعض د خلقنا من غصوب دي یشري نفسه چې خرڅوي خپل ځان په الله پاک باندې څه دپاره ابتغاء مرضات الله دپاره د لټولو د رضامندۍ د الله پاک والله رؤوف بالعباد او الله پاک ډېر زیات مهربان دی په خپلو بندګانو باندې